نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. عزیزانو، زما شاگردانو، متعلقینو، محبینو او منګه د اوریدلو والاو ټولو مسلمانانو رونو ته زه یو څو نصیحتونه کوم. امید دی چې عمل پیو کی نو دنیا او د آخرت دواړو فائدہ به وي. بلکې څومره حق پرست مسلمانان چې دي، اهل السنت والجماعت څومره ډلې چې دي، علماء دیوبند موجوده وخت کې څومره اقسام و انواع باندې چې دي، هر مسلمان د پاره زما یو څو نصیحتونه دي. یو د دې خبرې خیال ساتئ چې دا څومره علما دي، په آپس کې د علماو اختلافات او د دوی په مابین کې د دشمنیو د جوړولو بنیادی وجه اکثر دا شاگردان یا دا لاندې اوریدونکي یا ماتحت کسان دي. ګوره علما چې هر څوک دي، هر مکتب فکر سره تعلق لري، عالم وي، هغه یو مقام لري، د هغه یو عزت وي، د هغه یو مرتبه وي. منګه خلاف چې څوک هم علمی خبره وکي نو زمنګ باندې دا فرض دی چې منګ د هغه سړي صرف علمی جواب کو، خو ډیر د ادب او د عزت په چوکاټ کې کو، نه د هغه سړي نوم اخلو، نه ورپسې سپک سپورې وایو، او نه هغه سړی بې عزته یا سپک ګڼو، سوال نه پیدا کیږي. خو چې څوک هم منګ پسې سپکې سپورې بدې ردې وایي نو دا به د هغه یا خپله کمزوري وي، خپله ګناه ده، یا به هغه زمنګ کشرانو مجبور کړی وي په دې فیسبوک باندې او په دې انټرنیټ باندې او په دې مختلفو کلیپونو باندې چې منګ تر اوسه پورې د خلکو کم څه اورو، دوی علماو پسې دومره بدې ردې او دومره سپکې ووایي. ته چې کله د خپل مکتب فکر نه خلاف عالم پسې بدې ردې ووایي، هغه ته ګډ وډ لیکل وکې، د هغه عزت په خاورو کې میلاو کې، هغه ته کله مشرک وایي، کله ورته بل شوی، یعنی نومي اخلي. یو خو اصل مشرک و بدعتي ویل دي، بدعت داسې دی، بدعتي داسې دی، شرک داسې دی، مشرک داسې دی، دا ځان له خبره ده. یو دا چې یاره زید عمر بکر فلانه داسې مشرک او داسې بدعتي، نو چې تاسو څومره ګډې وډې خبرې مخالفینو علماو پسې وایې، نو په مخالفینو کې یو علما دي، یو ماتحت خلک دي. ماتحت خلک خو به آلریډي ستا عالم ته بدې ردې وایي، آلریډي به هغه ستا عالم پسې سپکې سپورې وایي، دې سپکو سپورو ته هغه تا مجبور که. او مخالف عالم که هوښیار او صبرناک سړی وي، خو هغه خو به ستا عالم پسې بدې ردې سپکې ونه وایي. او که چېرې هغه هوښیار او صبرناک سړی نه وي، نو هغه به هم ستا عالم پسې بدې ردې سپکې سپورې وایي، ستا د عالم نوم به اخلي. نو دا خپل عالم ته په کنځلو باندې دا بل عالم ته مجبور که. نو زه د ټولو مسلمانانو ته، خصوصا د خپلو مینوالو ته خصوصي دا نصیحت او وصیت کوم چې مخالف علماو پسې سپک لیکل مکوئ، سپکې خبرې ورپسې مکوئ، بدې ردې ورپسې موایه، نو هغوی به ستاسو علماو پسې بدې ردې نه وایي.
او مخالف علماء ته هم یو سوال دی. یو زمنګ ذاتی د خپل الفاظو خبره ده، کچره منګ په چا باندې رد کړی وي او د چا نوم واغستی وي هغه سړی مو پسپکو یاد کړی، نو مخالف عالم ته بالکل حق دی چې زمنګ نوم واخلي او منګ پسپکو باندې یاد کی. خو کنا منګه د هغوی یو علمی جواب کړی وي او هیڅ سپکه خبره مو هغه پسې نه وي کړي او نه مو د هغه نوم اغستی، نو په هغه باندې کم از کم دا دینی فرض جوړیږي چې هغه منګ پسې سپکې سپورې ونه وایي، صرف علمی جواب د دین او د علم په چوکاټ کې وکړي. زمنګ د ماتحتو خلکو د لیکلو په وجه، زمنګ د شاګردانو د سپکو سپورو د لیکلو په وجه دی منګ پسې سپکې سپورې نه وایي. اوس چې منګ کم جوابونه کړي دي د څومره خلکو مو چې کړي دي سماع الموتا باندې زمنګ په ګنټو صرف دلایل او عبارتونه او حوالی دي. حیات و ممات د ژوند او د مرګ مسله یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې تړلې نه ده. څومره چې د مرګ او د ژوند مسله ده په دې زمنګ ګنټو باندې صرف دلایل او عبارات او حوالی دي. دینا علاوه د وسیلې مسله او علمی مسله ده پاغي زمنګ ګنټو حوالی او عبارات او دلایل دي. امدارنګي زمنګ اشاعت یا زمنګ د عقیده او نظریه خلاف چې څوک داسې اعتراض وکړي چې هغه حقیقت نه لري، لکه څو وخت مخکې یو 12 اعتراضات منګ ته چا را مخکې کړل. یو کس کیدای شي چې هغه د چا شاګرد وو یا با کیدای شي چې اسی فرضي وسړیو، خو منګ نه یو سوالونه وکړو، منګ د هغې علم په چوکاټ کې ډیر په ادب سره جوابونه کړي دي. نو فریق مخالف هر مسلمان ته دا پکار ده چې هغه د سړي خپلو الفاظو باندې غور وکړي چې دی سړي ما پسې سپکې سپورې بدې ردي خو نه دی ویلي، نو بیا د هغې مطابق بیان او جواب کول پکار دي. ګوره چا کې چې د علم زوري هغه سپکې خبرې نه کوي، علمی خبره دی وکي، منګ به انشاءالله د علمی خبرو جواب کوو، خپل ما تحت تداویو، خپلو شاګردانو ملګرو اشاعت والا او تا نورو دیوبندیانو تداویو چې زمنګ په بیاناتو باندې زمنګ په خبرو باندې د سپکې سپورې نه لیکي، زمنګ په بیاناتو زمنګ په کلیپونو د سپکې سپورې نور علماو تبره نه لیکي. او که کم یو اشاعت والا او کم موحد سړی او کم دیوبندی ملګری چې هغه زمنګ په صفا بیان علمی بیان باندې بر سپکې سپورې لیکي او بل عالم ته، نو دا سړی دا زمنګ شاګرد نه دی، دا اشاعتي نه دی، دا په خپله سپک دی، د خله سپکه ده، دا څه چې سپک دي دا د ده دي، نو د ده په وجه باندې بل څوک په کار نه دی چې منګه مورد الزام ټهراو کی. امید لرم چې په دې باندې به خپل او پردي ټول پوه شي. علمي خبره کوي، د علمي خبرې به جواب کوو، او منګ چې کله علمی خبره او علمی جواب کوو زمنګ په علمی جواب او خبره باندې لاندې کسانو ته هرگز اجازت نشته چې هغه سپکې خبرې ولیکي، هغه د چا نمونه په بدره ده ور باندې یاد کی، هلکه په ښکلې طریقې باندې چې یاره په اشاعت باندې چې کم اعتراضات شوي دي او فلانکی صاحب زمنګ د هغې جواب کړی، څه ضرورت دی چې د خلکو نمونه لیکي او بیا سپکې سپورې ورپسې وایي. څوک هم چې سپکې سپورې وایي دا په خپله سپک دی، چې بل عالم زمنګ مخالف عالم پسې چې وایي هم په خپله سپک دی او که بل پسې وایي هم په خپله سپک دی. موږ د داسې سړي نه ملګري یو، نه داسې سړی موږ خپل ملګری ګڼو. او المؤمن مرآت المؤمن د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته چې یو مؤمن د بل د پاره آینه ده. یو سړی ما ته مخامخ ودرېږي نو هغه په ما کې ځان ګوري، نو اوس چې هغه ما ته مخامخ ودرېده نو هغه چې په ما کې ځان ګوري نو هغه چې څومره کنځلې بدې ردي سپکې سپورې وایي هغه په حقیقت کې ځان ته وایي، ما ته یې نه وایي. زمنګ ما تحتو ته زمنګ ملګرو ته هرګز اجازت نشته چې نور علماو پسې د سپکې سپورې وایي. زمنګ دپاره ټول محترم دي، هر عالم محترم دی، که هغه خپل دی او که پردی دی، او څوک چې سپکې وایي هغه هم محترم دی، عالم دی، تاسو نه خو ښه دی که نه، او که هغه سپکې ویلي وي هغه به تاسو په دې سپکو باندې مجبور کړی. زه دا اعلان کوم ټولو مسلمانانو ورونو ته چې زما په کلیپونو زما په بیاناتو به هیڅ کله سپکې سپورې څوک بل عالم ته نه لیکي، او که چا سپک ټکي پې ولیکل هغه د هغه خپل دي. زما بیان کې به نه سپک ټکی وي او نه زه سپک ټکي چا پسې وایم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.